محترم مسلمانانو ورونو، مخکې جمعه کې ما ستاسو په وړاندې د حلال مال د هغې کسب او د هغې خوراک په هغه موضوع باندې خبره کړې وه. نن جمعه کې د حرام خوراک، حرام کسب، د هغې نقصانات او سزاګانو په حوالې سره څو خبرې عرض کوم. محترمو، په اسلام کې د حلال خوراک، د حلالي ګټې ډېر زیات تاکید راغلی دی او د حرامو نه ځان بچ کول، د حرام خوراک نه، د حرامې نوڼۍ نه او د حرام کسب نه ډېر زیات په سختۍ سره، په تاکید سره منع راغلی ده او د هغې ډېر زیات نقصانات او سزاګانې قرآن مجید او احادیث مبارکو کې ذکر شوي دي. هغه حرام مال، هغه حرامه ګټه که په هر څه صورت کې وي، رشوت وي، سود وي، په ناجایز او حرام او دوکې په طریقو سره ګټه وي، هر هغه طریقه چې هغه الله رب ذوالجلال حرامه ګرځولې ده، په هغه طریقې سره ګټه دا ټول حرام دي. محترم، الله رب ذوالجلال قرآن مجید کې حکم کوي، یا ایها الذین آمنو، اے مومنانو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تاسو د یو بل مالونه په ناحقه طریقې سره مه خورئ. جمهور مفسرین او عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي، وایي د باطل نه مراد ناحقه طریقه مراد ده، یعنی د دې نه هغه ټول صورتونه چې شریعت د هغې نه منع کړې ده، لکه غلا ده، غصب ده، خیانت ده، رشوت ده، سود ده، جواری ده، دوکه ده، هغه ټولې طریقې چې هغه ټولې معاملې چې هغه ناجایز وي، هغه ټولې په دې کې داخل دي. په دغه آیات کې الله رب ذوالجلال په دې سره منع کړي ده، تاسو د یو بل مالونه په ناجایز، حرامې، پر نامناسب او ناحقه طریقې سره مه خورئ. او دویم ځای الله رب ذوالجلال ذکر کوي، څوک چې د چا مال په ناجایزې طریقې سره، په ناحقه طریقې سره خوري، ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیه نارا، چا چې دا کار وکړو، یعنی په حرامه طریقې سره پردی مال وخوړو، په ناجایزې سره، په سرکشۍ سره، په ظلم سره، نو فسوف نصلیه نارا، الله رب ذوالجلال فرمایي زر ده چې دغه سړی به موږ اور ته داخل کړو، جهنم ته به داخل کړو. او محترمو، د حرام خوراک د دې ډېر زیات نقصانات دي، احادیثو کې ذکر شوي دي، قرآن مجید ذکر کړي. اول نقصان دا دی چې کله ګېډې ته حرام لاړ شي، د انسان دعاګانې نه قبلېږي. دی به دعاګانې کوي لګیا وي، لیکن د الله رب ذوالجلال دربار کې شرف د قبولیت نشي حاصلولی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي، ابو هريره رضی الله عنه راوي دی، مسلم شریف کې دا حدیث موجود ده، ان الله طیب لا يقبل الا طیبا، الله د هر عیب نه پاک دی او الله نه قبلي مگر پاک سیز قبلي. پاک مال، پاک عبادت، پاک عمل الله رب ذوالجلال قبلي. په کوم سیز کې چې معمولی شوبه د حرام وي، د مردار وي، الله رب ذوالجلال هغه کله نه قبلي. او دغه رنګ یو حدیث کې راځي، ابو هريره رضی الله عنه فرمایي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو مثال ورکو، یو سړی دی دا د حج په سفر باندې روان دی، یختانې ګډوډ شوي دي، ګردونه ور باندې پراته دي، سفر او مشقت ډېر زیات ګډوډ کړی دی. په دقه حالت کې یو خو مسافر دی، بل حج په سفر باندې روان دی، په دقه حالت کې دی دعا کوي، یا ربي یا ربي، لاسونه اوچت کړي دي، دی دعا کوي، یا ربي یا ربي، یا الله یا الله، زما دا دعا قبول کړي، دا دعا قبول کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي، د دې سړي خوراک حرام دی، د دې سړي سکاک حرام دی، د دې سړي کپڑا حرام ده، فانا یستجاب لذلک، چې کله دا هر څه حرام دی بیا به د دعا څنګه قبول شي؟ نو د دعا د قبولیت لپاره شرط دا دی چې انسان دا ګېډه د حرامو نه خالي. کله چې ګېډې ته حرام راشي، په بدن باندې حرام سیز پروت وي، الله دعا نه قبلوي. نن سبا خلک زیات تر همدغه ګیله شکایت کوي، فریاد کوي، دعاګانې کوو، دعاګانې نه قبلېږي. د هغې وجه د انسان په خپل خوراک باندې نظر وکړي، زما ګېډه کې حرام خو نه دی تللی. علامه ابن رجب رحمه الله دوی عالم تیر شوی، هغه فرمایي، اکل الحرام وشربه ولبسه والتغذی به سبب موجب لعدم اجابت الدعاء. حرام خوراک کی، حرام غذا چې ګېډې ته لاړه،
وسپته سره الله رب الجلال دعاګانې نه قبلې دا د دعا د قبولیت تمانه ګرځي او تر دومره پورې په روایتو کې راځي د انسان په بدن باندې کپڑا حرام ده الله د دعا عبارت نه قبلې یو حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر منشترا سوبن ب10 دراهم وفيه درهم حرام یو سړي په 10 درهم باندې یو کپڑا واغستله بدی کې د 9 درهم د حلالو دا یو درهم پکې د حرامو الله پیغمبر فرمایي لم يقبل الله له صلاه ما دام علی تر سوچ دا کپڑا د بدن باندې الله د عبادت قبول الله د دعا نه قبول دا دغه وجه دا په انسان په بدن باندې چې دا کپڑا د تر څو پورې چې د په بدن باندې د آثار موجود دي د دې په بدن باندې دغه اثر کېږي الله رب الجلال د عبادت نه قبول یعنی هغه فرضیت خو به ادا شي لیکن ثواب ورته نه ملوي په دې باندې د الله دربار کې د عبادت شرف قبولیت نشي حاصلول الله ناراضي کېږي د دې باندې نه پدې الله دله په دغه عبادت باندې ثواب نه ورکړي او یو بل حدیث کې راځي عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي نبی علیہ السلام فرمایي لا يقبل الله صلاه امرئ فی جوفه حرام الله دا هغه سړی مونږ نه قبلې چې دغه په ګېډو کې د حرام یو لوګي نو د دین بل څه بل وخت کې دی چې انسان منځونه هم کوي دعاګانې هم کوي او هغه قبلېږي نه د الله دربار کې شرف قبولیت نه حاصل دریم نمبر د انسان په ګېډه کې چې تر څو پورې حرام پراته یو لقمه پراته الله رب الجلال د هیڅ قسم عبادت نه قبول سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی فرمایي ولمات نبی علیہ السلام فرمایي والذي نفس محمد بيده ان العبد لا يكذب اللقمه الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40 يوما نبی علیہ السلام فرمایي د انسان د ګېډې ته یو لقمه یو ورونی د حرام ولاړ شي الله د سلوي خروج پورې د انسان عبادت نه کوي د وینونی ته عمر مردار سره دي د 40 دن پورې د انسان عبادت د قبولیت د شرف نه محروم شي او علامه صاحب رحم الله کتاب الکبائر کې روایت نقل کړی دی وی ان ملکا علی بیت المقدس ینادي كل يوم وكل د بیت المقدس په سر باندې یو فرشته ودرېږي دا په ورځ کې یو ځل هر ورځ دا आवाज کوي دا هر شپه دا یو आवाज کوي من اکل حراما لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا چا چې حرام وخوړه ګېډې ته حرام داخل شو الله دغه فرضیه او نفل عبادت نه قبول او علامه ابن کثیر رحم الله لیکلی دی والاكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعباده كما ان الاكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعباده دا حلال خوراک دا د انسان د دعا او د عبادت د قبولیت ذریعہ او سبب ګرځي لکه څنګه چې حرام خوراک د انسان د دعاګانو د منځونو د قبولیت په لار کې رکاوټ ګرځي ګېډې ته حرام تلی الله عبادت هم نه قبلې دعا هم نه قبلې دغه څه به د حلال سره د انسان عبادت او دعا يربو لحم نبت من صحد الا كانت النار اولل کما وغه چې په حرام باندې اگر ټکېدلی په حرام سره کوم وخه جوړ شوی په حرام خوراک سره ورته و فرمایل دغه وخه جهنم د اور لایق او مناسب د شنه بل تسوزول شي او نبل مشکات شریف کی حدیث د نبی علیہ السلام فرمایلی دي لا يدخل الجنه لحم نبت من الصوت وكل لحم نبت من الصوت كانت النار كما وخه چې په حرام باندې جوړ شوی په حرام غذا او حرام خوراک سره د دې لایق د چې د جهنم په اور کې وسوځول شي یعنی دا پر جهنم په اور کې سوځي او خوي نقصان ده چې دا وخه دا بر نبی علیہ السلام یو بل حدیث کې لا يدخل الجنه جسد غذي بالحرام هغه جسم هغه بدن با جنت ته نه داخليږي بلکې جهنم ته داخليږي چې هغه په حرام سره هغه ته غذا حاصل شي نو د جهنم مغور او هغه تباہی او هغه هلاکت انسان په حرام سره ځان د فار اخلي او یو بل نقصان حدیثو کې ذکر شوی علماء ذکر کړی دی کله چې انسان حلال حرام کمای کړي حرام خوراکونه کړي دته په اخري وخت کې ایمان نه نصیب کیږي سر بلکې کلمې په جواب باندې راځي مالک ابن دینار رحم الله یو محدث دی وی ولی الله دی عالم دی هغه وی زما یو غونډیو بیمارو
ول اخري وخت د ورزل کړه زه خواته موجود ما ول ډیر زیات پریشان او په تکلیفو ما ورنه تاسو کو ولې دومره په تکلیف او پریشان نه ول ما ته جواب راکو چې دوه د ور غرونه دي او په دواړو باندې ما ته حکم کیږي ورخه چې په دواړو باندې بخیږي او زنه سم کته زه طاقت نه لرم چې ور په دغه دوه غرونه پار کوم زه په دې باندې وخه ول ما ورنه تاسو کو وجه صدا ول ما ته جواب راکو زه دکاندار ما پنا په پیمانه او په وزن کې به ما نقصان کو یو وزن د کیلوګرام او ډړېګان خلګېتلی یو پیمانه لکه راځم په یو لوخي باندې خوراک په پلان کې پیمانه باندې دومره سامان ورکو وزن او پیمانه کې ما نقصان وکاو هغه دواړه زمانه لپاره د ور غرونه جوړ شوی دي د ځنکدن په هغه وخت کې ما ته حکم کیږي په هغه دواړو غرونو ور وخیزه او زه په دې نشم وخت یو بل بزرګ دغه فرمای وې زما یو ګاونډي و ځنکدن شروع ول زور تر ځنکدن په وخت کې ورولم ول ما ته کلمه ویلا ول د نوري خبرې کولای شو کلمه ویل شو ما ورته ووسو کو پلان کې دا ولي ول ما ته جواب را کو زه دکاندار یم ما ببلا نا ټول کې کمې زیاتې کو ما بدی کې دوکه کولا ول وس چې کلمه وایم هغه ډنډرا شو زما په داخله کې ورننه وځي ما منکې د دې کلمه نشم زمونږه معمولی دنیا کې هغه لګ سیز یقین نو کنن دې معاشره کې ټول د مرداري شروع په ګاډي چې ټماټر خرڅي هغه هم د مرداري کوي نن تور شو زمونږ په د معاشره کې یقین نو ک دومره مرداري دومره دوکي دا نه دي خبر چې خپل آخرت تبا کوم دا نه دي خبر د دې ورسته ماته سزا سم ملوي دا نه دي خبر د دې بدله ماته سم ملوي نو دومره یو لوی نقصان یو دومره یو لوی مشکله چې ایمان ورته نه نصیب کی کلمه ورته نه نصیب کی او تر دې پوری یو عالم دا ذکر کوي ولله یو عالم سره یو واستنه پاتې شو ولله وفات شو ولله خوب کی ګورم ما ولله پرن کې ډېر لوی عالم او سلوي خاله د عبادتو کې تیر کړی د رسول کې تیر کړی ول ما چې وکړو په بدن کپڑے نشته په یو ګرم میدان کې د ډېر بدحالۍ د وجه نه کې ناشته نشي منډي وي ما ورته کوڅو کو ساجدا ولي دغه حالت دی ولي دی ول ما ته جواب راکو مر بلانکی ګوندینا یوستنه غسته و د ګندلو د پاره به مې واپس نو ور کړی زما په الماری کې تر اوسه پورې پروت ده ول سبا ته یې زبیدار شوم ول زه کور ته لاړم ما غیر رشتہ دارو سره خبره وکړه چې دغه څه په بلانکی الماری کې یوستن پروت ده ول غستنه چې وکړه واقعي ته پروت و ول ما ورته ویل چې دغه شیخ ما په خوب کې کتلو د دې ستنې د وجه ډیر زیات په تکلیف کې دی ولا ابو یې ګونیان ته ورکړه ما ګوندې ته ویل چې دې وجه نه په تکلیف دی ما خوب کې کتلو ولا هغه چې هغه استن واغستله خبر شو وې فرمایل چې الله ما معاف کړی دی ته معاف کړ بل ورځ بیا خوب کې ورم ولډر خوشاله دی په یو خبر کې ناشته مورته پلان کې الله در سره سمو شو ول ما ته ویل چې سړیل ته ویل چې ما معاف کړی دی الله ته معاف کړ نو ټول تکلیف او سزا نه لري شو مناسب خپل معاشره کې سوچو د یوې ستند وجنا د ګندلو ستند وجنا ډیر معمولی شي دی موږ معاشره کې څوک هغه ځان نه منع کوي په پردي حق باندې انسان ته دغه تکلیف ملاويږي انسان دومره په مشکل کې آخرت کې هریږي ګیریږي التا بیا د موږ تاسو چې څنګه موږ سره وسکی علي وجه مفتی شرامت صاحب رحمه الله خپل فتاوی کې لیکي و یو دوه کسان دي یو پردي باغ دلاړه یو ډېر غټ غلا وکړل مالټي را وشو کولې مونږ نه وشو دا بل یو چې دی یو غنه معمولی یو ډکه رامات کو هغه دنه چې ورنوته ډېر غلا کړي و هغه کافر نه دی مسلمان دی ګناهګار شوی دی په دې باندې دا بهر چې د معمولی سز رامات کو دی ور باندې کافر شو ولې دی حرام کوي ناجایز هم نه ګڼي بالکل هغه حرام ته جایز وي یقینو که زمونږ تاسو معاشره کې هم د صورت خلک حرام خوري حلال حرام هم ورته نه وي د سره ذهن کې نه راځي دا ناجایز وکړو نو دغه سیز د انسان دپاره د کفر ذریعه ګرځېږي انسان پې کافر کېږي حسن ابن ابي سنان رحم الله یو ډېر لوی بزرګ تېر شوی شپېتو کالو پورې عبادات کړي کله چې وفات شو یو کس ورته د بوس کې خوب کې ویني وایي ما فعل الله بک پلانکی الله در سره سمو عمل وکړه صدر سره وشو هغه ورته جواب ورکړي
خيرا غير أني محبوس عن الجنة بإبرة استعرتها فلم أرد. الله سره خم عمل خو به ستنی په واقع کې ګیریم ما دې وچانا غس دې وکړ د پاره واپس مینه ورکړي تر اوسه پورې ز باغې کې ګیریم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الته معمولی ذره برابر چې انسان خیر عمل کړوي دا بلته وګوري په مجسم شکل کې به ورته راشي دې به ورته بدل ملاوي شي. چا چې یو ذره برابر گناہ کړي او پر دې حق والو حرام کړي دا ورته په مجسم شکل کې راشي دا په دغه لپاره د نقصان ځنی د معاشره کې کتا سو ګوري مونږ ته دوه رکعات نه پل کول ډېر مشکل مونږ ته د شرعي عبادت دومره مشکل دا روزه چې را روانه ته ګور ډېر خلک دې ورته ملامتي وجه ګډه ته حرام تګي هغه حرام غذای کړي د هغه سره وینه جوړه شوې ده وس هغه دماغ د ټول بدن ته رسیدلې ده وس دغه انسان عبارت ته نږدې نشرات للی. امام الاولیاء مولا احمد علی لاهوری رحم الله یو ډېر لوی بزرګ او عالم تیر شوی دی ډېر لوی امام تیر شوی دی. هغه فرمایي انسانان چې څومره ګناهونه کوي دلته د دې 80% وجه د حرام خوراک 20% وجه نور ګناهونه وي دا غیر وجه نور وجوهات چې انسان ګناهونه کوي 80% ګناهګر حرام خوراک دی. او حضرت سهل تستری رحم الله فرمایي من اکل الحرام اسد جواری و شام و علم اولا چا چې حرام خوراک وګو د اندامونه د نیکونه اوس انکار کوي د ګناه شروع کوي دردنه پرمانی شروع کوي د دسله غواړي چې یو خیر کار وکم لیکن اندامونه رسد نه ورکوي کده انکار کوي او کمنی هغه بزرګ فرمایي کده ته پته ویو کنه د اثرات منوستونه بدرش او دې به فرمایي ومن كان طعمته حلالا اطاعته جواره. دا انسان چې نه حلال خوراک کوي د اندامونو د خبره مدي د رزق غواړي زه اطاعت وکم د الله رب الجلال عبادت وکم اندامونو اطاعت شروع کړي. نو مولا یعقوب نو تي ابراهيم مولا زموږ د علوم ته ون صدر المدرسین تر شوی لوی عالم او بزرګ تر شوی هغه فرمای یو ځل مشتبه حرام نه مشتبه دا یو نوړی ماګړي ته تللی و والله اثرات د ډیر وخت پورې زما سره عبادت ترکتن لګي نه راځي کېږي والمسلسل يوم يشمع استغفار توبه نو هغه نو صد غیر مستبه زایل شو ختم شو. دغه حرام خلود وجنا د انسان نه د نیکو توفیق بالکل سلب شي ځکه دا غي وجه ده د څه کسته الله قرب نه نصیب کیږي ځکه د الله قرب د پاره اولنې شرط ده چې انسان به حلال خوراک چې نه دی انسان الله لري شي قرب ورته نه رسیږي نو انسان عبادت ورزل مور شي به عبادت نشي. او محترم علماء یو مثال ورکوي ورته حرام خوراک د دې ډېر بد انجام دی. تاسو کتلی وی مثال علماء ته انسان باندې خارخ راغلی خارخ دې ګرای دا په دا وخت ډېر خون کوي په کوم وخت چې دا د خارخ زده زې ګرای دا د ډېر خون کوي ډېر لذت ورته بکی اصلي دغه سره حرام څه دی دې چې خوري په دا وخت ډېر خون ور کوي مزه ور کوي لیکن تاسو کتلی وی چې کله دې وګرای دا نو ستر ځای وینه شروع شي دا مردار شي دا خراب شي ام دقه انسان دا حرام خوراک کوي په دې وخت کې مزور کوي روز تر دې مصیبتونه ورته شروع شي نحوستونه ورته شروع شي ځنکدن په وخت کې دې مصیبتي قبر کې دې مصیبتي حشر کې دې مصیبتي حتی چې جهنم ته انسان ورسېږي. دیو جن محترمو ډېر زیات خیال ساتل پکاره او اتم نمبر دا حرام مال چې دی دا په غلطو ځایونو کې خرج کیږي. مال چې حرام وي دته الله توفیق نو ورکړي چې دې بس هم ذکر وکړي. زموږ د معاشره کې تاسو وګورئ دلته ډېر خلک دغه سي دمه دمان برابرۍ یقین وکړه کونه روپۍ باندې باندې لګي لیکن تور ترجمان مدرسې لپاره وایي یقین 15 روپۍ ورته جمله نه راوځي. شیخ عبد القادر جیلانی رحم الله ارشاد دې فرمایي ولزدا د کم زین معلومم چې راسز حلال له حرام دی وای ما تر دین پته لګي چې دا په حلال ځکه لګي که په حرام ځکه په خزي کې ولګي ما ته پته لګي چې راسز حلال له په بد ځکه ولګي ما ته پته ولګي را کمای حرامات. نو بل نقصان داوی
چې دا په حرامو ځګونو کې لګي په حلالو کې نه لګي. بهرحال محترمو د حرام خوراک نه پرهیز کول پکار دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا يجعل احدكم في فيه ترابا خير له من ان يجعل فيه ما حرم الله عز وجل. تاسو کې یو انسان د پاره دا غوړه ده چې خاورې د خله تواچي د دین دا خبره غوړه ده چې حرام لقمه د خله تواچي. عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما هغه فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ايها الناس خلقوا ان احدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه. تاسو کې یو کس تر هغه وخت پورې نه مري تر څو چې خپل رزق نه ختم کړي. لہذا تاسو په حرامي طریقې سره هغه طلب کوئ، په حلالي طریقې ورته وګورئ. په حلالي طریقې سره هغه طلب کوي دا خامخا تر رسیږي، لیکن نیت چې خراب شو حرام چې در تر رسیږي. نیت چې برابرو الله رب الجلال باغی نه وي، تا نیت او اراده صحیح وي، ان شاء الله په حلالي طریقې سره وخت سستا تر رسیږي. او محترم سوچ کې وکړي په معاشره کې په حرام سیس کې برکت نه وي. یو سړی سره به حرام ډېر مال ورسره وي لیکن اطمینان ورته نه وي، خوشحالي ورته نه وي، ضرورت یې نه پوره کړي، لکونه کروڑونه ورسره وي. زموږ علاقه کې یو ډاکټر صاحب دی ډېر مالدار دی، غټ هغه وخت کې دغه د لاین دغه د مرتبه ډاکټر نو موږ به خیال کوو چې دا سړی خو ډېر مالدار وي. نو یو رشته دار یې ما ته کیسه کوله، ویل ډېر بیمار شوی و، امید یې نه و چې واپس روغ شي. ویل هغه خپل وصیتنامه چې لیکلي وه په هغه کې د دومره خلکو قرضونه ورباندې لکونه کروڑونه قرضې ورباندې د پلانکي قرضداره د پلانکي قرضداره. ما ویل چې دا هم قرضدار دی، بیا څوک یې په دنیا کې چې هغه به خو قرضدار نه وي. یو ډېر لوی مالدار و د امریکې ډېر مخکې ما شیخ حسن جان شهید رحمه الله نه په یو بیان کې اورېدل، هغه نقل کوله. ویل د ټولو نه د یورپ لوی مالدار هغه خودکشي کړې وه، خپل وصیت یې لیکلی و. ویل که چېرته په مال او دنیا کې د رضلۍ اطمینان وی ویل هغه ما ته به حاصل شوی وی، لیکن په مال او دنیا کې اطمینان نشته دی، زه انتهایی تکلیف او ټینشن د وجې نه زه خودکشي کوم. دې خلکو ته رضلۍ اطمینان نه وي، ضرورت یې نه پوره او په حلال مال کې الله برکت ورته واچوي، اطمینان د زړه ورته ښه مطمئن مزدار. دا مال په بیمارونو لګېږي، دا په تانه تحصیل په عدالتونو نه لګي، دا په مصیبتونو په مشکلاتو نه لګي. دا د حلال مال هغه د غي چې په دې کې ورته الله رب الجلال برکت واچي او په دا حرامو کې برکت نه وي، دې وجه نه د انسان لپاره د نقصان ګرځي. او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشن نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په ورځ به ما تزال قدم عبد یوم القیامت حتى يسأل عن 40. انسان بر خپل زین نشي خو زیره تر څو چې رسولو خبرو جواب نه ورکړي د قیامت پر ورځ. پای کې یو دا عمر می درکړو پس کې دی بناو، ځواني می درکړو پس کې دی زړه کړلا. او سلورم نمبر دریم نمبر کې وان ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. دا مال تا ګټلې څنګه و خرج کړې دي څنګه د ګټلو هم ته پوس کې تا کوم ځای ګټلو، د خرج کولو هم ته پوس کې تا کم ځای خرج کړو. او سلورم نمبر نبی علیہ السلام من علمه ماذا عمل، دا علم مبارک تاسو عمل کړو. په دې سلور خبرو ته پوس چې نه شوی انسان بخبل زین نشي خوځي دی. دا ور قیمت د ورځې هغه وبال د لپاره جوړ شي چې دا پر زین نشي خوځي. او دا محترم نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قیمت پیشنګویان چې کړي وي یو پیشنګوی دا و انسان به دومره حریص شي، دومره لالچي بشي، دا تمیز بر سره ختم شي دا حلال دي که حرام دي. دته چې کم زینه پیسې ملاويږي بس هغه زینه به حاصله، دا ونه ګوري زه حلال کړم که حرام، دا ونه ګوري دا ذریعہ حلال ده که حرام ده. ليتن على الناس زمان، په خلکو به یو زمانه راشي. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی و لا یبال المرء بما اخذ المال. یو سړی به هیڅ سبب منه کوي چې کوم زینه د مال اغستره امن حلال او من حرام ام من حرام، دا حلالونه ما واغستو که حرامونه، دا د سره پروا به ختم شي. انسان به دغه عمر الله لچ شي د حلال او حلال تمیز ول سره ختم شي. د دې وجه محترمو خیال ساتل وکړئ. مونږ تاسو روزمره مونږ خپل بچو دا دنیا لپاره خپل آخرت تباو، دا ویم آخرت تباو، خپل آخرت ور سره تباو. ځنکدن دنیا ژوند او زندگی مندغسي، بیا د مرګ ځنکدن مخلصي، قبر د وسیر روان ځو. څوک چې حرامه کمای کوي دنیا کې هم د سکون نه ملاوي، دا دنیا کې به سکون نه او په تکلیفونو کې
دیو جن محترم خیال وکړي حرام ځان وساتئ مشتبه سيزونه چرته تر حلال او حرام نه دی شوبه د حرام پکې د پریږدي سره مؤمن شان بدلوي مونږ تاسو پر روزمره معاملات کې خپل دکانداري کې خپل کور ژوند کې خپل خصوصا په خپل کسب کې یره د دې نه زهل حاصلو د پلان کې نه زده اسې ظلم د زړه خوشاله نه کنه زموږ استادو طالبانو په دوره حدیث ولا روټي کوله مونږ وړو درځو طالبانو ته شیخ بخت افسر سره نور الله عمر ډېر عالم سواد کې التاخير کې به د پېښور کې شیخ مدل انوار صاحب نور الله عمر ته سره دلته به وفات شو دا د دوره حدیث ولا پیسې را جمع کړل طالبانو روټي به وټول دیو په دا روټي کې نه شریک کېلو د بوي ول کې دې چې بدی کې بازي طالبان دغه سي وې د زړه خوشحالي د وجه نه ور کړی بس صرف د دې ملامتیا د وجه نه دې پیغور د وجه نه چې خلک برته تاسو سره پیسې نه وي ته دومره بخیل وي کې دې چې زړه په خوشحالي نه ور کړی دې دا هغه مشتبه سيز هم ذات ساتو چې دی حضرت امام اعظم ابو حنیفه هغه تاسو ورېدلی کوفه تر غلا بيزي راغلی یو څو بيزي زیات نه وي د پته نه لګیږي چې کومې دي تاسو وګورئ شپنکونه د بيزو ګډو عمر سمره یو ورته ویل په د عمر ژوند کې امام ابو حنیفه مولا د ګډي بيزي خو نه خورل زمونږ ابو بزرګانو ته عمر د دې حرامو اثرات په خپل بدن می د دې د بچو په اثر باندې می حتی چې کوم زنانا ماشوم ته پي ور کوي حرام سره مشتبه غذا ورته حاصل شو حرام ورته حاصل شو ام دک بچي باندې راغی اثرات کی محترم وبهر محترم روزانه مونږ عبادت کوو مونږ ځان ستړي کوو حجونه کوو روزي نیسو منځونه کوو دعاګانې کوو نو ډېر اعمال دي مونږ تاسو خپل کمایي باندې خپل خوراک باندې ډېر زیات نظر وکړو احتیاط وکړو د آخرت وبال زموږ لپاره جوړ نشي الله رب عزت جل مونږ تاسو ټول ته د حلال پر اخر وزیره نصیب کی او د حرام نه دی د مشتبه سيزونه دي الله رب عزت جل مونږ تاسو وساتي واخر دعوانا الحمدلله